الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اینا ورونو خوندو ما تاسو مخه کې یو آیات بیان کو چې په کوم کې الله تبارک وتعالى فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. الله فرمایي اے ایمان والو نا الله کا وډار سي، واتقوا الله وقولوا قولا سديدا. نا الله کا وډار سي، ښه خبره کوي او کوم ښه خلک چې دي رښتیا خلک چې وایي د هغو سره سي. ایما ورونو خوندو دا یوه حقیقي خبره ده. تاج و تخت چې ده د دې یو خپل شان و شوکت ده. که بادشاه یې که امیر سړی یې نو د دې خپل شان و شوکت چې ده دا اگر چې دا حقیقي خبره ده خو لیکن دا څلور ورځې ده. دیغنا بعد د شان و شوکت ختم سی، د بادشاہت شان و شوکت ختم سی، د امیری شان و شوکت ختم سی. خو لیکن حقیقی زندگی هغه زندگی ده چې کومه تاسې له فقیرانو سره تېره کړي، د الله د نیک خلکو سره چې کومه انسان زندگی تېره کړي، اصل زندگی هغه زندگی ده، اصل بادشاهي هغه بادشاهي ده. ځکه چې انسان چې مړ سي بیا هم هغه انسان الله تبارک و تعالی چې دا د خلکو په ځواب باندې هغه سړي نوم یاد همیشه لپاره یاد ساتي. ځکه چې کوم انسان د الله له خلکو سره سي وی الله تبارک و تعالی هغه انسان تم نیک لار وښيي. الله تبارک و تعالی هغه انسان ته هم هغو نیکو خلکو په لاره باندې روان کړي. نو په دې زمن کې یو مثال تاسو ته بیان کما. یو ورځ طوفان را روانو، باد را روانو، یو ونه ته وکتل، ونې څخه سمې ډېرې پاڼې تویستې، پاڼې ځینې تویستې او یو څو پاڼې چې وې هغه هغسې ولاړه وه، چکلکه ولاړه وه. باد پرې راغی، طوفان پرې راغی، هر شی پرې راغله، هغه پاڼه چې وه هغه په خپل ځای باندې ولاړه وه، هغه نه وښورېدله. نو چا پوښتنه ځینې وکړه چې و پاڼې ته دا ووایه چې دا نورې پاڼې خو باد راغی ولوېدې، څوک په کومه خوا ولاړې، څوک په سړک ولوېدې، څوک په ګندجې کې ولوېدې، څوک په کوم ځای ولوېدې. نو تا باندې طوفان هم راغی، هر شی در باندې رالو، خو بیا هم ته نه ولوېدې، آخر وجه څه ده؟ هغې پاڼې ورته وویل چې هغه کومې پاڼې چې ولوېدې هغو سره د چا آسره نه وه. ما باندې چې دې پاس یوه لویه تیږه ایښې ده، نو د هغې تیږې له وسیلې چې ده زه هېڅ چېرې هم نه ځم، نه ماته باد نقصان نه رسوي، نه ماته طوفان نقصان نه رسوي، نه ماته اور نقصان نه رسوي. دا معلومه شوه چې د کوم انسان د نیکو خلکو سره نسبت یي، د الله ولیانو سره نسبت یي، د الله په لاره باندې سره روان له هغو خلکو سره نسبت یي. اگر چې هغه انسان په اعمالو کې کمزور وي، اگر چې هغه انسان منځونه پوره نه کوي، هغه انسان نیک عملونه نه کوي، خو لیکن د قیامت په ورځ به هغه خلک هغه د نیکو خلکو له وجه به هغه انسان کامیابوي. ځکه چې الله تعالی یو خلکو ته هم هغه شان او مرتبه ورکوي چې کوم الله تبارک وتعالی خپلو ملګریو ته ورکړې ده. چې کله دقیانوس بادشاه خلکو باندې ظلم شروع کړ، حضرت عیسی علیه السلام چې کله اسمان ته الله تبارک وتعالی پورته کړ، نو هغه نه بعد چې و د قوم عیسایت قوم چې ده هغه ډېر بدکاره سو، بت پرستي شروع کړه، کفر باندې روان سو.
نو په دوی کې یو بادشاه پیدا سو دقیانوس. دا داسې ظالم بادشاه و چې خپل رعیه باندې به ظلم کاوه. ظلم به په دې کاوه چې چا به د بت پرستي نه کوله، په هغه به ظلم کوه، هغه به مړ کاوه. نو په دې ضمن کې یو څو مسلمانان په هغه دور کې موجود وو چې چاته اصحاب کهف وایي. کوم قرآن مجید کې الله تبارک وتعالی د هغو ذکر بیان کړی ده. شپې چې کله شپه خپلې زلفې په دنیا باندې را خپرې کړې، چې کله توره شپه سوه، ټول جهان ویده سو، نو دا یو څو کسان چې وو اصحاب کهف، دا شپې دقیانوس بادشاه څخه او د بادشاه له سپایانو څخه په د زړه په ټکېدا باندې سوکه سوکه روان سو. د کلي ووتل. چې د کلي ووتل نو مخته ګوري چې یو سپی راغی او هغو خلکو ورته وویل چې وسپیه موږ چې یو د دې بادشاه له ظلم څخه له دې وطنه روان یو، خو ته دا مهرباني وکړه چې ونه غپې، چې دا نه چې ته وغپېږه او سپایان نه نجک شي او موږ ونیسي. الله اکبر. هغه سپی خو عام سپی نه و، هغه سپی د الله په اذن سره ګویا سو. ورته وویل چې زه هغه سپی نه یم چې کوم د الله په خلکو باندې غپېږي، بلکې زه هغه سپی یم چې کوم د الله د خلکو حفاظت کوي. اصحاب کهف چې و هغه روان سو مخته، هغه سپی له شا پسې روان سو. مخته تله 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 یو غار راغی. اصحاب کهف هغه غار کې ننوتل، د الله عبادت شروع کړ او سپی چې و د غار مخته پښې دغسې واضح کړې او پرېوت. نو الله تبارک وتعالی ته د هغه سپي دا رویه دومره ښه ښکاره سوه، الله تبارک وتعالی دومره د هغه سپي دا رویه خوښه کړه چې الله تعالی په قرآن مجید کې وفرمایل د هغه سپي په قرآن مجید کې ذکر بیان تبارک وتعالی د هغه ذکر په قرآن مجید کې وکړو. الله تبارک وتعالی فرمایي وکلبهم باسط ذراعیه بالوصید. هغه سپی چې و د غار مخته راغی اواز یې کړې او د غار مخته پرېوت. نو معلومه سوه چې کوم انسان د نیکو سره خپله یاري ونیسي، د نیکو په مجلس کې کښېني، نو الله تبارک وتعالی هغه ته دا مقام ورکوي چې د یو عام سپي څخه اعلی سے اعلی سپی الله تبارک وتعالی ځینې جوړ کړي. نو یو سپي ته الله دا مقام ورکوي، نو موږ خو بیا هم اشرف المخلوقات یو، موږ خو بیا هم د الله تبارک وتعالی د خوږ نبي امتیان یو چې موږ خپل نسبت د نیکو خلکو سره وکړو. الله تبارک وتعالی و موږ ته څومره لوی مقام راکوي. نو ما ورونو خوندو، نن زه تاسو ته دا نصیحت کوم چې خپل نسبت د نیکو خلکو سره کوي، خپل مجلسونه د نیکو خلکو سره کوي. نو حضرت شیخ صادق رحمت الله علیه فرمایی سگے اصحاب کهف روز چند، سگے اصحاب کهف روز چند، پینے کا گرفت مردم شد، پینے کا گرفت مردم شد. شیخ صادق رحمت الله علیه فرمایی یعنی هغه سپی لږ ورځې بس نیکو خلکو سره خپل وخت تېر کړو، نو الله تبارک وتعالی سړي وایي سپي ته دومره لوی مقام ورکړو چې د انسان مقام یې هغه سړي ته الله تبارک وتعالی ورکړو. ما ورونو خوندو چې یو سپي ته الله تبارک وتعالی دومره لوی مقام ورکولی سي، نو موږ ته به بیا الله تعالی څومره لوی مقام راکړي چې موږ د نیکو خلکو صحبت اختیار کړو، د نیکو خلکو سره موږ یاري ونیسو. نو ما یو نصیحت یاد وساتئ ما ورونو خوندو، خپل مجلسونه د ښو خلکو سره کوي، د الله له ولیانو سره خپل مجلسونه کوي. کومې داسې مجلسونه چې دي د بدو خلکو سره خپل مجلسونه ختم کوي، د بدو خلکو سره خپل یارانې ختمې کوي. د کوم د الله نیک خلک چې دي هغو سره خپل یاریانې ونیسي، هغو په مجلسو کې کښېنئ. چې کله تاسې داسې کار وکړئ نو الله تبارک وتعالی ته به تاسې ته یو لوی مقام او مرتبه درکړي. آخر کې شیخ صادق رحمت الله علیه یو شعر تاسو ته بیان کوم، نو یا تاسو به اجازه اخلم. رحمت الله علیه فرمایي صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت صالح ترا صالح کند. شیخ صادق رحمت الله علیه فرمایي سره نیکو خلکو سره خپل صحبت ونیسئ نو الله تبارک وتعالی به تا نیک کړي، او کله بدو خلکو سره تا صحبت نو ته به بد سې. نن دا ما یو څو خبرې تاسې مال مخه وکړئ، د الله تبارک وتعالی څخه دعا کوم چې ما ته نیم الله تعالی د توفیق راکړي چې په دو خبره باندې زه عمل وکړم، تاسې ته هم الله تبارک وتعالی توفیق درکړي چې
چې تاسو هم په دغو خبرو باندې عمل وکړئ او خپل دا دنیا او آخرت ښایسته کړئ. واخر دعوانا